بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 14 نمبر سبق دی او درس رابع دی. څلورم درس شروع دی. په دې کې موږ له دا څه ضروري خبرې راکړې دي. انا معنا د زه دې نه مخکې هغه موږ چې کوم لازمي اصطلاحات قواعد ویلو په هغې کې انا زده کړي. انا مذکر او مؤنث دواړه وایي زه، او انت یو سړي ته وایي چې ته، او هو عموما د یو سړي لپاره راځي د غایب سړي لپاره چې موجود نه وي. نو اوس وایي انا استاذن، زه استاذ یم. انا استاذن، زه استاذ یم. انا معنا د زه، استاذن معنا استاذ یم. خو عرب چې دي هغه پر اخري حرف باندې وقف کوي. استاذ، انا استاذ، زه استاذ یم. انا استاذ، زه استاذ یم. انت تلمیذ، تلمیذ شاګرد ته وایي، شاګرد ته تلمیذ وایي. انت معنا د ته، تلمیذ یو شاګرد دی، یو الګ شاګرد ته وایي. انت د الګ د پاره سړي د پاره راځي. انت تلمیذ، ته یو الګ شاګرد دی، ته یو شاګرد دی. انت تلمیذن، ته یو شاګرد دی. انت تلمیذ پر اخري حرف باندې وقف کوي عرب، نو هغوی وایي انت تلمیذ، ته شاګرد دی. هو تلمیذ، هغه شاګرد دی. هو معنا د هغه او تلمیذ معنا د شاګرد دی. هغه شاګرد دی. اوس دلته کې سوال او جواب کوي. من معنا د څوک، انت ته څوک یې، یا خالد، ای خالد، ای خالد ته څوک یې. خالد نه تپوس کوي و یا خالد من انت، ته څوک یې. من انت، ته څوک یې. من معنا د څوک، انت معنا د ته څوک یې، یا خالد، ای خالد. نو جواب ولا ورکوي انا معنا د زه، تلمیذ شاګرد یم. انا تلمیذن، زه شاګرد یم. انا تلمیذن، زه شاګرد یم. من انت یا خالد، ای خالد ته څوک یې. انا تلمیذن، زه شاګرد یم. من انا معنا د څوک، انا معنا د زه. من انا، زه څوک یم. من انا، زه څوک یم. من انا، زه څوک یم. انت استاذ، انت استاذن، ته استاذ یې. انت معنا د ته، او استاذن معنا د استاذ یې. ٹھیک شو. انت استاذن، ته استاذ یې. انت استاذ وقف کوي عرب په آخري حرف، نو انت استاذ، ته استاذ یې. من هو، هغه څوک دی. من معنا د څوک دی، او هو معنا د هغه. من هو، هغه څوک دی. من هو، هغه څوک دی. هو تلمیذن، هغه شاګرد دی. هو تلمیذن، هغه شاګرد دی. اوس دلته کې موږ له په حل سره تپوس راکړی دی. حل سره استفهام دی. د حل استفهامیه وایي. استفهام معنا د تپوس کول. نو حل معنا د آیا. موږ په پښتو کې وایو آیا، اردو کې وایي کیا وہ گیا، کیا وہ استاد ہے، کیا وہ شاګرد ہے. نو دا کیا چې کوم استعمالیږي اردو کې، نو موږ ورته په پښتو کې وایو آیا کار دې کړی دی، تا کار کړی دی، داسې وایو. هل انت، هل معنا د آیا. انت تلمیذ، ته شاګرد دی. هل انت تلمیذن، ته شاګرد دی. تپوس کوي هل انت تلمیذن، ته شاګرد دی. هغه جواب ورکوي نعم، او جی انا تلمیذ، زه شاګرد یم. هل انت تلمیذن، آیا ته شاګرد دی. نعم انا تلمیذ، او زه شاګرد یم. اوس بیا تپوس کوي هل انت استاذ، هل انت استاذ. هل معنا د آیا. انت ته استاذ. هل انت استاذ، آیا ته استاذ. نو هغه ورته وایي لا نجی بلکې انا تلمیذ، زه شاګرد یم. هغه کس نه تپوس کوي، بل کس نه تپوس کوي، یو کس د بل کس نه تپوس کوي. وایي هل انت استاذ، آیا ته استاذ یې. هغه ورته لا نجی بلکې، بل معنا بلکې انا تلمیذ، زه شاګرد یم. بلکې زه شاګرد یم، زه استاذ نه یم، زه شاګرد یم. اوس بل تپوس کوي. اوس هغه استاذ په خپله تپوس کوي د طالب شاګردانو نه. وایي هل انا استاذ، آیا زه استاذ یم. هل معنا د آیا، انا معنا د زه، او استاذ معنا د استاذ. آیا زه استاذ یم. هل انا استاذ، آیا زه استاذ یم. هغه جواب ورکوي نعم، او جی انت استاذ، ته استاذ یې. انت استاذ، تاسو استاذ یې. انت استاذ، ته استاذ یې. اوس بیا تپوس کوي. وایي هل خالد تلمیذ، هل خالد تلمیذ. آیا خالد تلمیذ دی، شاګرد دی. تلمیذ شاګرد ته وایي. آیا خالد شاګرد دی. آیا خالد شاګرد دی. جواب ورکوي نعم، او جی خالد تلمیذ. خالد شاګرد دی. او جی نعم، او جی خالد تلمیذ دی، هغه شاګرد دی. خالد شاګرد دی. نو دا زموږ سره درس الرابع اولنی سبق و. ان شاء الله راتلونکي درس کې به دا درس هم ختم شي او راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.